یو سړی د لوهارو ته ورغی، تورې چې تېروله، تورې برابروله. هغه به دا توره راواخیسته، پر سر یې کښېږدوله. یو فن یو هنر الله ورکړی، دا تورې به یې داسې د هر څه چې به کږه وه پر سر به یې کښېنول، سیده به یې کړه، په لاس به ورکړه. پخوا د تورې زمانه وه. راکړه بهی زما دونه پیسې. سړی پر دونه معمولي عمل دونه پیسې غواړي. دول بهی دا خو زما هنر دی، ول دا خو زما مزه دی. د تورې ورته کږه کړه، سیده کړه. دی چې راواخیستله، دا تورې پر سر کښېږدوله، چې سیده کوله، توره راوټېکېدله، پر دا پزې ورته پزې پرېښود. نو علما څنګه چیرې دي کټ ځئ، د علماو څه مسایل نه پوښتئ، پر غیرو باندې ځئ، نو به بیا دا ته راغلي لکه هغه د هنر والا بغیر چې د غیر هنر څخه پوښتنه کوله، په تورې خپله پزه کټ کولو په مسایل کې دا ته راغلي، هر ځای به خپل پزه کټ کړي. نو موږ پوښتنه وکړو، قرآن کې الله وایي دې پوښتنه کوي، فاسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون.